چا بنی ویلی یو بیبي بچاته نه ویلی چې اون دا پیسې واخله په دې جماعت کې کار شروع دی هغې کې خرچ کا په دغه مدرسه کې کار شروع دی هغې کې خرچ کا دا زکات صدقې خو موږ هسې نه ورکوو خو چېرته زکات هغه هم راته نه وایي چې او دا یو سنه نه دا خو پلان کې د موږ رشته دار دی هغې باندې غم خادي کوو په زکاتونو غم خادي کوو مالدار غریب نه ګورو خپل پردی پکې ګورو نو چېرته کې تا ته بیا نه ویلي چې او دا زکات دی دا یو څه په دغه مدرسه کې ولګوه نو دې ټایم کې ذهن ته یو سوال راځي چې په مدرسه خو زکات نه کېږي زکات په امارت نه کېږي په جماعت نه کېږي په مدرسه نه کېږي په انتظارګاه نه کېږي مطلب چې امارت دی په امارت زکات نه کېږي زکات به انسان لور کې او انسان هغه چې مسلمانی غریبي نو په کمرو په دیوالونو زکات نه کېږي بیا مدرسې له به زکات څنګه ورکې نو دا یو ضروري مسله په دې ټایم کې زده کوي چې دې مدرسو سره نه د حکومت د طرفه امداد کېږي نه چې کم دی نو دې ته د بار وطن نه څه فنډینګ کېږي څومره مدارس چې چلیږي په آل پاکستان کې وګورئ چې هغوی د دین کار کوي نو چېرته به هغوی سره د سرکار د طرفه مدد نه او ما ته هم زکاتونه وړو بل خوا سرکار هم مدد نه کوي ما ته صدقه هم نه کوو کم زکات چې ورکوو هم بل خوا وړو نو مدرسه به څه کوي او په مدرسه زکات کېږي هم نه نو مدرسه کې طالبان به خاورې خوري یا دا طالبان فرشتي دي خوراک نه کوي د دې کپړه او پیزار دوی وغیره نه لګي بیماریږي نه نو د دې دپاره علما کرامو طریقه ښودلې ده زکات به په مدرسه باندې څنګه خرج کړي او زیات ضرورت هم د مدارسو دی چې پې خرج شي د دین فکټرۍ دي د دین چوکیداران پکې تیاریږي په دوی باندې پکار ده چې خرج شي د دین حفاظت په دې باندې کېږي دا مدرسې دي دا د دین مورچې دي د دین حفاظت د دې مدرسو په وجه شروع دی نو بعضې زه مخکې ورځو کې دکان کې وم موټرسایکل مستري سره یو چندې والا راغی ښه سپینګیری سړی اوس ملا غونته کې هم ښکارېده چاندې غوښتله که زکات او خیراتي مدرسې دپاره بیا پکې دا مسله م وکړه چې کومه مدرسه کې مدرسو باندې خو زکات نه کېږي خو چې کومه مدرسه کې طالباني په هغې زکات کېږي نو په دې چل باندې خلکو نه زکات اخلي نو دا طریقه هم ناروا ده که کومه مدرسه کې طالبان اوسېږي په هغې باندې هم زکات نه کېږي او ته په دغه چل باندې خلکو نه زکات پیسې والي نو سړی دې تباه کړو داسې نه ده چې مدرسه کې طالبان اوسېږي ګینې په هغې زکات کېږي نه په هغې هم نه کېږي په دغه طالبانو کې مالدار هم اوسېږي په هغې زکات نه کېږي په دغه طالبانو کې سیدان د نبی علیه السلام اولاد اهل بیت هم اوسېږي په هغې خو زکات نه کېږي څنګه په طالبانو زکات کېږي چې په کومه مدرسه کې طالباني په هغې زکات کېږي نه کېږي نو زمونږ استادانو موږ ته دا طریقه ښودله چې کله هم د مدرسې زکاتي هغه به یو قاري صاحب قبلوي اب یو عالمی یو مفتی به یو استاد به یو پوهه سړی به یا به دغه سړی که دغه قاری دغه استاد دغه مفتی په د زکات نه کېږي زکات ورکوونکی به ووایي چې دا زکات دی دا مدرسې له ورکوم خو په څه طریقې ورکم نو دا به پوهه کس ته حواله کړي دغه قاری یا دغه استاد د مدرسې یا دغه مفتی صاحب هغه ته به حواله کړي که په تا زکات کېږي نو دا مې تاله درکړه نو هغه مفتی صاحب به قبول کی او هغه به چې کوم دی نو مدرسې ته ډالۍ او تحفه کی خیرات دی ابه د خپل طرفه مدرسې ته خیراتی ورکی نو خیرات په مدرسه کیږي زکات ستاو شو په قاری صاحب باندې قاری صاحب بیا مدرسې ته چې کوم دی نو خیرات کو او که په دن نه کېږي نو دا به هغه کس له ورکي چې هغه به د خپل طرف نه بیا دغه خیرات دغه زکات چې کوم قبول کی په هغه زکات کېږي مونږ ته مدرسې ته چې به زکات راغلی لاهور کې مونږ نو زمونږ استادانو به تپوس وکړو چې په چا زکات کېږي غریب سړی څوک دی نو هغه ته به هغه زکات ورکړو چې دا د زکات پیسې دي تی قبول کا او هغه طالب العلم ابا پوهه کسو هغه به د خپل طرف نه بیا مدرسې ته خیراتی کړلې نو یو طالب 10 روپۍ مدرسې ته خیرات نشي ورکولی
او یا زر او اتیا زر او 1 لک او 2 لک روپۍ برالی دغه طالب به قبول کړي او هغه به مدرسې ته خیراتي کړي څومره لوی ثواب وشو چې 10 روپۍ نشوي خیرات کول او په دغه ورځ باندې او یا زر روپۍ هغه خیراتي ورکړي مدرسې لا د او یا زر روپو د خیرات ثواب وشو. نو دغه طریقه باندې بیا په مدرسه زکات کیږي یعنی هغه زکات نه بیا خیراتي زکات به په یو طالب ټول لبم نه ورکې چې کم سید نه او غریب زکات پکېږي هغه ته به ورکی او داغه د وړاندې به دغه تذکره وشي چې دا د مدرسې ضرورت دی مدرسې ته ورکول غواړي خو په مدرسه باندې زکات نه کیږي هغه به قبول کې هغه به د خپل طرف نه خیراتي مدرسې ته ورکي